خو دا دی چې کوم کار کلی دی نو دا د پیغمبرانو کارو چې هغو به معاف کول دا دی چې کوم کار کلی دی نو دا یې د صحابهو کار کلی دی چې صحابهو به هم دغه شان خلک معاف کول نو ډېر یو عظیم شانه کار شوی دی او یوازې د خپل قوم سر یې نه دی اوچت کلی بلکې په دې جندول کې 22 قومونه اوسېږي د هغه ټولو سر یې اوچت کو او بلکې ټولې نړۍ ته یې دا ثابته کړه چې په جندول کې داسې خلک شته دی چې دا د الله د رضا لپاره که څوک یې ورور هم مړ کړي نو چې 2 مسلمانان او یا 2 علما هغه ته ودرېږي نو د الله د رضا دپاره یې معاف کوي. زه د فریقیانو دواړو شکریا ادا کومه چې هغوی زمونږ د جرګې د ماتې ګوډې خبرې ته غوږ کېښود او زمونږ خبره یې ومنودله نو د هغې شکریا ادا کوم. د هغې نه وروسته په دې مسله کې چې چا څونه هم ستړې کلې ده نو ټوله د الله د رضا دپاره شوې ده او د الله تعالی نه غواړو چې د دې پوره یوازې غوله ورکړي. زما عزتمندو الله او د الله رسول په 3 خبرو ډېر زیات خوشحالیږي چې هغه یوه دا خبره ده چې یاره څوک د الله د رضا دپاره څوک معاف کړي. دې کورنۍ نن الله او د الله رسول او ټول مسلمانان خوشحاله کړي دي ولې چې دا سړی د الله د رضا دپاره معاف کو او د خپل رور شهادت ته څه نسخان ور ونه رساو. نن سبا خو زمونږ په منځ کې داسې مسلې راځي چې مونږه دا غواړو چې یاره د چا په منځ کې داسې یوه مسله راشي چې مونږ پکې ځان له 5 روپۍ ځان له پکې یو څه کاروبار څه روزګار برابر کړو. زما عزتمندو نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم یو ځل کور ته راغلی او ډېر زیات خوشحاله و. عایشه رضی الله تعالی عنها ته یې وفرمایل ویل نن چې ته زما نه څه غواړې دا زما نه وغواړه چې زه تاله هغه درکړم. هغې دا وفرمایل چې که په دې خبره کې مې زه د پلار نه تپوس وکړمه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې په دې کې د پلار د تپوس نه څه ضرورت دی خو بهرحال ځه که ته تپوس کوې نو د پلار نه دې تپوس وکړه په دې خبره کې. دا په منډه باندې لاړه سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته تپوس وکړو ویل عایشې ډېره ستړې او ډېره په منډه رالې چېرته زما په حبیب زما په دوست خو څه چل نه دی شوی. ویل نه نن مې د 2 جهانو د سردار نه یوه خبره واورېدله او هغه ماته دا وایي چې نن که ته زما نه څه غواړې هغه رانه وغواړه چې زه هغه تاله درکړم. نو ما ورته دا وویل چې زه مې په دې کې د خپل پلار نه تپوس کوم. هغه ورته دا ونه ویل چې ته دې د خپلو بچو دپاره تپوس وکړه ته دې د مال دولت دپاره تپوس وکړه ته دې نور چې څه غواړې د هغې تپوس وکړه. خو دا یې ورته وویل ویل لاړه شه زما حبیب ته ووایه چې د معراج په شپه دې د الله تعالی څخه مې پټې خبرې کړي د هغې نه یوه خبره ماته وکړه. دا په منډه راله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې زما دوست زما حبیب څه وفرمایل. ویل هغه دا وایي چې د معراج په شپه دې د الله تعالی څخه مې پټې خبرې کړي نو د هغو خبرو نه ماته یوه خبره وکړه. ویل عایشې دا خو پټ راز دی دا خو د الله څخه زما پټې خبرې شوي دي خو ستا سره مې واده کړې ده نو یوه خبره به تا ته کوم. نو هغه ورته څه وویل ویل الله پاک وایي چې په ما باندې هیڅ شی واجب نشته او هیڅ شی په ما فرض نشته او دا خبره په ما باندې واجب ده او فرض ده چې څوک د 2 مسلمانانو په منځ کې روغه راولي 2 مسلمانان په څه خبره وراني او یو مسلمان را پاتېږي دا 2 مسلمانان روغ کړي نو دا په ما باندې واجب ده دا سړی به زه په خپل لاس په خپله ذمهوارۍ جنت ته دننه کوم.
عائشہ رضی الله تعالی عنها چې کله لاړه سیدنا ابو بکر رضی الله تعالی عنه چې ته تپوس کو ول زما دوست څه ویل ول هغه دا وی چې الله وی چې په ما باندې هیڅ شی واجب فرض نشته خو چې څوک د دوو مسلمانانو په منځ کې روغه راولي جوړه راولي صلح راولي دا دوه مسلمانان روغ کی نو زه به دا سړی په خپله ذمهوارۍ جنت ته رسوم سیدنا ابو بکر رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېدله نو په دې خبره ډېر زیات وژړل دا ګریوان یې لوند شو دا ږیره مبارکه یې لمده شوله عایشې رضی الله تعالی عنها دې تپوس وکړو چې دا خو ما یو ډېر خوږ حدیث د پیغمبر د خولې ښه خبره راوړې تا ولې په دې باندې دونه وژړل ویل عایشې په دې مې ونه ژړل دا ټیک خبره ده چې الله پاک په ځان باندې دا واجب کړله چې زه به دا څوک د دوو مسلمانانو په منځ کې روغه راولي دا سړی به زه په خپله ذمهوارۍ جنت ته دننه کوم د دې حدیث دا یو مخ چې دی دا ډېر ټیک دی ډېر برابر دی د امت مسلمه دپاره خو د دې حدیث دا بل شی چې دی دا ډېر خطرناک دی خو که څوک راولګېږي او د دوو مسلمانانو په منځ کې دا ورونه او د یو بل څه خواږۍ د یو بل دوستاني او یو کس راولګي د هغو په منځ کې شیطانه وکړي او دا ورانه کړي نو الله پاک دم په ځان باندې واجب کړې ده فرض کړې ده چې دا سړی به جهنم ته ګزاري په دې خبره مې وژړل زما عزتمندو موږ او تاسو جرګې کوو موږ او تاسو خپل ټیم خرچه کوو خپل تیل سوځو خو زما درخواست دا دی او زما سوال دا دی چې ګوره کوم ځای کې چې ورځئ نو په هغه ځای کې د الله د رضا لپاره خبره کوئ هلته مو ورور ته ګورئ هلته مو پلار ته ګورئ هلته مو تره ته ګورئ هلته نه خاندان ته ګورئ چې دا سړی زما د خاندان دی او دا بل سړی د کمزوري خاندان دی راشه د خپل خاندان خبره کوم نو خبره خو دې د بل وکړله خو ځان دې پې غرق او تباه کړو ځان دې پې جهنم ته ور واړتاو زما عزتمندو ډېرې مسلې په دې علاقه کې داسې دي خو دا مسله چې راغلې ده او دې خلکو کم کردار ادا کو کم کار یې وکړو نو دا د صحابو کار دی د دې نه باندې هېڅ خبره په دې علاقه باندې نه شوې ده او خدای دې وکړي دغه شان چې د دې علاقې دا خلک د دې خلکو نه عبرت والي د دې خلکو نه پوهه زده کړي چې دې خلکو ګنې دې خلکو دا ماته معلوم دی زما اوسه برید لګېدلی دی زما ګاونډیان دي دا خلک ښه مټورم دی ښه طاقتورم دی دی دا خپل بدل هم شي اخیستی خو نه دی چې الله ته وکاته او د الله د رسول فیصلې ته یې وکاته نو نن یې د الله او د الله د رسول فیصله وکړله